نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تو بخاری شریف کی حدیث تھی ادرے کا ساتھ پلار روانو حدیث الغار ورتوئی دا غار واقعہ درے کسان پلار روان دی باران شو زلزل شو طوفان راغی نو پدے دشتو بیابان کی او غار دے دا درے والا غار تنہ وطن اکثر پدے غرونو کی غارون ای یا قدرتی جوڑی یا خلق جوڑ کری مسافر پاکی دمکی پخوا خلق پاکی عبادتونم کول درے والا غار تنہ وطن چننہ وطن زپ دوی باندے خبارانم بن شو دا زلن و طوفان نم خلاص شو لیکن قدرتی آفت باندے دا غار دا سرنا یو مضبوط تیگر خطا شوا او دا غار پا دا خلق ون خطا دا غار سولا بند شو حوام پا دوی بند شو رمان پا بند شو او تیگر دومرا دا چی پا سلو زرو کسانم ناخوا کی ندوی سر علتا سشتا نچاہتا آواز کولی شی نچاہتا تیلفون کولی شی تیلفونی تا نچاہتا خط لے گلی شی دا گوری دا دوارو جہان مبارک سردار فرمزی دیر پریشان شو چی یا اللہ مو پر غار کے بن شو نرا باندے ہوا لگی و نرا باندے رانا لگی نہ کور تا چاہتے اطلاع کولی شو نم سو کے امداد نراتنی شو نم مجھے تسوڑا استیجو پر غار کے کہ بارو دو نمون سر سامان سو کو سکو یو کس پکڑی رو خیار اگر لکا من خود اقبل پیغمبر نے ہوتا کہ اوری دلی دے کاغذ لتا کی پکار رہا ہوئی وہ دا سے وقت بدے ایمان ہونے کا عمل پکاری گی جہاد سے کم وقت رب العالمین فرمائی پا بحری جذب کی اشتہد او چه دریاب کے ان خلین اغا وقت دا خلق نبیا ارس یری چغی صرف رب العالمین تو یا اللہ یا اللہ یا اللہ دارنگی تاو تا پتہ نہیں لگی جب دا ہوئی جس کلب دا طوفان کی ان خلی کنا ان جو دل پا روانو حج روانو اغا جس دا سے پا دیکوشو چه جس پا دیکوشو دا جز اغا سری اعلانو کا اغا کپٹن ویرا خیر دا خطری خبر ندخو بیام دا اللہ نسوال کوئے چه جز باندے اغا طوفان غندر آگے تاسو یقینو کہ چه دا ہر سڑی پا جب دا یا اللہ آواز دے چلے دا اسم کا بچا مصیبت اور تکلیف راشی بچی نہ جوڑ شی اور تکلیف راشی دا سوچنی دا دا خلینا بے اختیار ہو دی یا اللہ خیر دا ذکر نو دی یا اللہ خیر دا آواز ہو دی اور رب العالمین فرمائی چه گورے کم وقت پا تکلیف کے گیر شوے پا مصیبت کے گیر شوے پا بیمارے کے گیر شوے نو دا وقت بستا دا خلینا گورے آواز کی دی نو صرف اللہ بیا دے بل سو بنیا دے معلومی گی دا چه گورے دا تکلیف نہ بچ کول والا دا مصیبت نخلاصول والا دا صرف یو اللہ ذوالجلال نو دوی ویو سیو بلتا یو مشر پکیری خیار دے غوی چه مو خدا خبر ہے دلی دی دخل پیغمبر نا اس میں اللہ تا چگے وہ بلے سوک نہ پکارے گی خو اللہ کے خوشحالی کی پنے کا عمل خوشحالی کی آدھے کی سوچکو کہ من پا دنیا کی چہتا نیک عمل کری نا اخبر نیک عمل با اللہ تا ورمخ کی کچھ یا اللہ دنیا کی چہتا خوشحالی خواہ پا پیسہ خوشحالی اگر نبا لالچ ورکے نو رب العالمین خو پا پیسہ استا پا لالچ نا خوشحالی کی اچھا خوشحالی کی پنے کا عمل با خوشحالی کی اللہ تا بلا نیک عمل ورمخ کی کچھ یا اللہ دا نیکیم کرے دا او اللہ خوشحالی کی پنے کا عمل نو که زمونگا غنی که عمل رب العالمین او قتل نو ممکن نچه مونگلا نجات راکی گنی بل سلام نشتا یو کس پکی وی دا خبر تیرا خرا اوڑے کل اول شورو پیزا یا اللہ لخوڑے گنانگانے خو رب العالمین یو نیکی میں کردی دا اگا نیکی در تمخ کی کم نو کل اغیل حاض دیو کا اگا نیکی سلوس دورا والا گندی نیکی رب العالمین ما پا زندگی کلا والا نیکی کردی دا او اگا والا نیکی دا دا چه یو مزدور غاغی ما سره مزدوری وکړه په 3 کیلو روجي باندې 3 کیلو درې زمانه کې 3 کیلو جوړېږي روجي چې دا وتا سره مزدوری کوم مال به 3 کیلو روجي ما جګر ما سام راکې نه لري چې ما جګر پورې هغه مزدوری وکړه ما ورته لکه راځه چې تعالی خپل اجرت او مزدوری او دیاری درکمه 3 کیلو چې ته زی او دا خبرم غوړ یاد ساتي نبی رسول الله فرمایي وی مزدور چې مزدوری وکړي چې دا ولا او چې شي ویني دا نه مخکې ولا مزدوری ورکړه چې خپلې نه دا غوي دا غونډه برا کې نو ټیک تا او دا غو خاصو او کاغوي چې نه مال خپل مزدوری راک خپل دیالي راک چې خپلې او چني تا بوله ورکړي دا مزدوری بنه خوره او دا م یادو ساته کم انسان چې دا مزدوری او خپل رزق کې برکت بني غربت په مخ کې دی بو پسې ما خلک د مزدوری خوري 100 روپے 150 روپے 100 روپے 70 روپے دیالي کې څو کوله کمی ورکی څو کوله نه ورکی دا انتهایی ظلم دی ډیر ځاتې دی او دا مسله یادو ساته څوک چې دا کار کوي رزق مخ کې دی بو پسې ویرا چاله کله خپل مزدوری دی والا وې څونه مزدوری مې کېږي وې دا 3 کیلو روجي دي دې زمانہ کې 3 کیلو جوړيږي یا 3 ساعه احادیث کې راځي 2 ساعه نبی علیه زیاتې جوړيږي کله لګي په ډېر روایت کې اختلاف شته وینه مې دا پکاره مزدوری دا لګل
لا هلکه تاسو ما لا جوړ کړل نه لا اوس پکار دا وا د قانون مطابق دا مزدوري راغشته وي او هغه یو ځای کې سنبال کړی دا کراله خپخه او کرا نه لنو کوته بدلو لیکن دلته شریعت و سلام وره کدا چې یو سړي وجدات یو حق پاتې شو کور معلومي کوته ولې اوس وارثانو له ولا ورک لیکن نه تا کور معلوم نه تا وارث باندې جواب سکے کلندر دې پیسې لري شو دا نه یې شو دا نه یې شو او چې راکوس ویل کا کلندر پیسې خو مامور نه پیغام یې شو مانه یې اوس نه تا ګاډي معلوم دي نه کلندر پیژنې نه ډرایور پیژنې خو به وره او چې نه پیژنې سبا کې د دین په مسله خدای خبر دی دا پیسې براواله او دا با چا غریب له خیراتی ورکې او یا الله هغه کس چې دا پیسې دا په مکیږي دا کلمات هونه دي معلوم نه پیژنم رب العالمین دا غپا تل د نه کې ورواچو دې ګاډي کې څوک مالک دا سبب هغه تورسو او لګي استغفار وسره وایي نو چې حق درته پاتې شو درته معلوم نه او نه پیژنې بس هغه په روح باندې ثواب او خیرات پیژنې نو دغه په کار دا چې نه ساتلې وي او چې نوې سړی لار ورپسې به کوړه خو چې کوریم نو معلوم خیرات کوي لیکن دا غني کیسه ده هغه دا غروج راوغشتي دا سړی او هغه ول خپل پټی کې وکړل دا هغه په ځان نه باندې او چې هغه کله شولې او شوي هغه راوغشتي هغه خرچ اخراجات دې وستل نو بیا ول خپل پټی کې بیا وکړل دا هغه نه اوس کلونه په تیر شو او دا هغه نه سبب بلا روجم جوړې شوې ګړ چیلم ته جوړې شوې غلامان او مریانم په واغستې شو سو کاله په ځا سره راغی لکه زما مزدوري ته څوک هغه پلان کې کال ته کې تعالی مزدوري نه وکړي هغه دونه روجي چې مې کېدل ولر شاغه مخامخ ګړي چلے دغه نوکران دغه مالدار ساري په ټوکې را پورې کې زما په 3 کیلو کې لري 3 ساعه تقریبا 3 کیلو 3 کیلو تقریبا 2 کیلو دي زما خو دغه 3 کیلو یا 12 کیلو او شا کېدل دا خو ډېر شي نه وي ټوکې سره نه ما ستا هغه روجي په خپل پټي کې کړلې دي خرچې مې ته خوا کړې دي امې دله محفوظ کړې دي دا ستاري کله څور کې خوشاله شو چې دماغي پیسې کو بل بچی وړي دماغ روجي هغه نه بل مال جوړ شوی وای دا وړه دې ته نه کیږي او به څنګه داسې په دې زمانه کې سوال نه پیدا کیږي دلته کې خو بل ځان نشوان به باندې او کله مزدور راغی او د خدمت مو کو ها چې او بیا وځي دا مزدوري نه لمه دا ماړه کاله والا غني اړو درکو مې نه اړو درکو مې نه او چې را قرض الکه ما غتل په قرض مړه ته تور لوټ ګوټه را کړی دربه کم کړ ځخرم پیدا نه الله اکبر مسلمانا الله له ورغو کو بنو قسم په خدای دې پر دې مال ته موسونه بڑی وای پر دې مال مون خپل مال کړو دا سوچړو د مشترک چې الله تعالی ما مکیګو او موږ به یوي کاشري الله ته پوس کوي قرض کو چې در پور شو پر دې باز تاسو خپل شعر بیا پر دې څنګه بچی پر دې سامان دا دکانداران غریبانان ته ولکنه یو دکاندار کاته وره د دنیا خلک لوی خلک مالداران خلک به دې قرضدار یو شان خلک غریب ته مالدار دي څوک نه ګوري ولې بلان باندې قرض بارکه او دا یاد ساته نبی کریم صلی الله علیه وسلم له صلی راغی په صحابي راغی دا الله رسول الله ته jihad وکړ او مخه مخه الله په لار کې jihad وکړ نو مال به الله جنت راکړي په شهید شم بیا نو چې له اخوالو دي خورش وي تاسو وي ما دوی کده مخه مخه جنگي ګنده الله په لار کې د شهید مال به الله جنت راکړي وي کده الله په لار کې jihad کې مخه مخه جنگي او شهید شي او بیا الله جنت دیږي او بیا دغه څو جنگيږي او بیا شهید شي او بل فرض بیا الله جنت دیږي او بیا جنگيږي او بیا شهید شي څونه شهادت مرتبه حاصل شي بالکل طالب الله جنت درکې او کله دې ګوته د بند عمر پر دې حق د پغاړه پروتونه جنت ته بنځي اوس جبريل راغی مال اطلاع راکړه نو پر دې حق خپل شي ګنو پروا قسم په خدای کېستا یاد ساته مزدورانو سره ظلم باندې کوي مزدور بام په خپل مزدوري کې ګوري ظلم نه کوي دا هم نه کوي مزدور باندې په پټي کې سره به لقي دمشتا دا هم دا سوچي چې دا یاره کدا کار د خلاص ته مال بروزي سوکرا کوي دغه هم روزي مخکې راځي پکې ما داخله ورپسې دوه طرفین ظلم شروع دي دا ګور کنه پلاس سبب وسته ها دا روزي بالله ته دراري پټی کړه کدا کار من خلاص کړه نو سبب وسته دا روزګار به سبب وسته خدای اخلاص خدمت کوا او قدم پدې کې زیاته کې یو ځای رمبي ولې خاور په بل ځای پکې ورواچه نو تا نه بوله الله تاسو کې تمام ظلم نه کې زیاته باندې کې او مالک په ظلم نه کې مزدور سره دا غریبانان دي مسکینان دي تمام دي سره ظلم نه کې دا چې څومره مزدوري کېږي چې خپل نه او مشغول ورته نو هغه وي زه غونډه به راکې بیا وی دا ټول کندک او د امریان او غلامان ستاري وړه وی الله کدا عمل ما خالص تا درته لپاره کړی دا دون عمل رب العالمین لگا واخره باندې لگا دا اوس دا یقین نشته کړه دینه غټ سوالو کوم نو دا ټول تیګه لکه دل خدانه لگا واخره باندې لگا
نو فورا هغه تیږه وړقېدله او هوا پې چلو هوا خوراله دا بل وی الله ما هم یو نیک عمل کړی دی ګوره نیک عمل الله ته وسیله کول توسل په اعمالو صالحو یو نیک عمل الله ته ورمخکې کول یو نیک عمل په وجه رب العالمین نه سوال کول چې ما دا نیک عمل کړی دی الله د وجې نه ما ته دنیا کې احسان راکړه دا بالکل جایز دی وی الله زما مور او پلار بوډاګان دو بوډاګان نو زه چې به لاړم او ګډې چیلې به مې وسرولې او ماسخوتن به کور ته رالم نو ما به هغه ګډو چیلو نه پیولشه نو چې کنډول به مې ډک کړ نو لا به لاول به مې په خپل مور او پلار اوس کړ نو د هغې نه پس به بیا ما او زما بچو زما ښځې کړ لکه څنګه تاسو کوئ الله اکبر مور او پلار دغو پړیني نو دا ملایکې ورته اچي مور الاو خور بلا وي ښځه نعمت ته خدای تعالی نن سبا خو مور هغه د کور دننه نوکره او مزدوره ده پلار د کور بار د مې خو مزدور دی اته دا د فکر مګ دا غلط دی ما ته پته ده مور پلار خو بس خدای چې رااله مور سپېښ وه او بچی چې رااله پلار مزدور شو او دا ته حقیقت هم ګورې بعضې خلک په پلار شرمېږي بابا وي زه تک نه کور ته په پلار شرمېږي مېلمنو سره نه پرېږدي لکه ولې چل مېلمه ته چل کېږي دي پلار نه ستا پلار نه ستا مور نه تا سره خدمت نه دی کړی ته یې ماشوم نه یې لوی کړی ستا لپاره خیرت خپل نه دی برباد کړی دا حرام علاج خو چې مونږ وخورې به دې لپاره کوو یاره باره خو په بابا تېره ده ګیره سپینه ده غریب بیمار دی خو میاشت یوه نیمه میاشت زندګي ده او ژوند دی دا مردارې خو چې دی کوي خو دې بچو لپاره کوي دا مور غریبه چې دا سوټو کې خدمت کوي نو په هغې خو یاره باره تېره ده نو دا خو دې بچو له کوي خو نه کوي که دغه سوټو کې خدمت نه کوي قسم په خدای کړه دې زمانې اولادو له ډوډۍ ورکړي سلو کې چې ته دوه او درې به پکې خېږي که دا مور د سوټو دا خدمت ونه کړي نه ورکوي ډوډۍ دا مور که دا غوجر خدمت ونه کړي ډوډۍ ورله نه ورکوي دا پلار که دا صحابي بونه دي او دا ګیاګانې نه ونه کړي ډوډۍ ورله ورکوي تپوس پرنه پوښتنه وکړي رب العالمین نو قیامت په لوی میدان کې الله شته د مور او پلار به دا بچی دی ګریوان نه نیولي وي الله ته به راکړي مور که پلار بوډۍ ده او که پلار بوډا دی ګوره ډېر لحاظ یې کوي ګډې وډې به م وایي کنځل به م کوي ستغې به م وایي سپورې به م وایي خیر دی او که تا ورته د خولې نه مو باسه اوف به هم نه وباسې اوف او که د خولې نه یې ووتل انسان دی نو فور دی رضا کړه تا به مخه پتې او یا په څه رضا کېږي یو کیله که دې وله راوړه که نه اتانو کیله د اتانو او دې ورته کېښود چې بابا دا مې دله راوړه اب هم دې په خپله ونه خوري ستا بچو له به یې ورکړي یو رکوټې غوندې مېوهګۍ دې وله راوړه دې مور ته دې کېښود چې مورې دا کېله ابا ګوره دا په خپله ونه خوري خپل بچو له به یې ورکړي کوي داسې که نه کوي مور او پلار قدر وکړي او چې د مور او پلار عزت دې وکړه او قدر دې وکړه دنیا به ستا دې ښکوله راځي دا هم ګورې واورئ تاسو خو دنیا خو خلک پیدا کوي او که د مور او پلار بېعزتي دې وکړو بېقدري وکړه دنیا به مخکې ته به ورپسې اوو پشتو پورې به سپېره ګرځئ ته به هم سپېرې ستا بچي به هم سپېري ستا نوسي به هم سپېري ستا کړوسي به هم سپېري اوو پشتو پورې سپېره به ګرځې سپېره خلک خو دې خوشحاله کړه مور دې خفه کړه د مور او پلار لحاظ او قدر کوي جناب نو ما به هغه پیار وړل په هغه مور او پلار وسکړ بیا په خپله او په ښځو په بچو ښځه هم ښه ښځه وه دې زمانې ښځه وې نو خدمت زه کوم هغه بوډاګانو له شي وړو اوس یې پرې نه رسېده دې انګیان د په دې سخره وخواښې ګنې ثابت یې په دا کار کې خو تاسو په خپله دواړو یو شان لحاظ ساتئ په یو ځل ګډې چیلې ګیا نه ولرې لاړو ګیا پس وایي چې کله رالم نو مور او پلار مې ودو ګډې چیلې مې ولوشلې بیا مې لوښو کې واچول دا د بخاري شریف حدیث نو رالم مور او پلار چې وودو نو دا کټ خوا کې ودرېدم چې ودرېدم ماشومان راغلل د خو کې مې رنګېدل بابا وګي ما وایي چې بچې تاسو مې د مور او پلار نیماړه کړې که نه یو ساس کې پیر نه درک نو دې غریب ساده و ښه سړی نه پوهېده یعنې په دې یې مور پلار نه خفه کېدل چې دا بچي مخکې ماړه کړی وي خو د هغه له کې یو ښه نیت و ښه سوچ و د سادهتوب سوچ دی خو ښه سوچ دی وایي هغه بچي مې هم اقه رنګېدو دوده شو او زه اقې پورې ولاړ یم چې مور او پلار مې سهار سترګې وغړولې ویې کتل یې بچې دا څه کوې بابا تاسو ته ولاړو تاسو به اوږې ویده شوې وې هسې نه د خوب په دا نیمه کې را پاسي په دا نیمه شپه کې اوږې وي نو چې دا پرې تاسو اوس کړي بچې خیر دی بچو نه نه تاسو مخکې یا الله که دا کار ما ستا د الله رضا دپاره کړي نو رب العالمینه لږه غوندې دا تیږه نور هم اخوا کوي چې رڼا خو را باندې ولګي نور خو را باندې ولګي نو الله د هغې عمل لحاظ م وکړ تیږه لږه وښویېدله په دې نور ولګي خو د وتو لا بیا نشته ادرې مو چې الله تعالی ما خو مې یو نیک عمل کړی دی لمر ته لور او ما ورسره ملاقات شو هغې زمانه د پیسو مطالبه وکړه چې مال پیسې را ما ته د ناروا مطالبه وکړه چې دا پیسې به هله در کومه کې زما دا خواهش پوره کړي هغې به ډېره ښه کړه زه لاړم او ما هغه مزدوري وکړله او هغه پیسې مې ورته برابر کړې هغې به محتاجه وه مجبوره وه چې هغه پیسې مې ورله راوړې او ورته مې کېښودې او د هغه ناروا و هغه نیت مې وکړ یو زیمه او یو دقه تللو د بل څوک نشته نه ما ته وایي چې د تره زویه د الله نه ویرېږه زه خو دې وخت کې محتاج یم مجبور یم اتق الله د الله نه ویرېږه
وای چې دا ټکی ماته وای چې الله نه یریږي نو فورا د پاتې دم هغه پیسې مول خیراتي ورکړي چې به دا ګناه نه کوم دا پیسې ستا دا خیراتي یا الله کما دا عمل خالص تا لپاره کړو استاد یې نو استاد رضا لپاره نو پروردګار دا تیګه لري چې متلار شي او دې غم نخلاص شو نو فورا نبی عليه السلام فرمایي غتیګه او خو دې لو دې درې واړه محفوظ روغ جوړ د غار نه راوته رب العالمين فرمایي من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ایمان والا مسلمان که سړی وي که قضې او چې نیک عمل وکړي الله رضا د نیک عمل په دنیا کې قدر کوي دنیا کې خپل جن ورکړي سونه جن دی ولول غار کې بدا غریبان تل تکي ویوالي مړه په کې پرد نه به جنازه شوی و نه به کفن دفنو نه به خدمت شوی نه به غسل شوی دا کې مپراتو دا نیک عمل رب العالمین دومره قدر ورکړي په دنیا کې ولا خشتا خپل ژوندۍ جوړ دا دنیا خپل